یو ځل ابو جهل ځان نقص ته بیمار که او د خپل کور مخې ته یو کوی وکنسته او دا خبره خوره کړله چې زه بیمار یم او مقصد د دې خبرې دا و چې رسول الله عمر به زما تپوس له راځي نو په دې کوی کې به پرېوځي. رسول الله عمر له الله جل شانه ډېر بهترین اخلاق ورکړو. قرآن وایي انک لعلی خلق عظیم. رسول الله عمر خبر شو د ابو جهل تپوس له را روان دی چې کله راورسېده الله جل شانه رسول الله عمر خبردار که چې مخکې مزه د جبرئیل امین په واسطه باندې رسول الله عمر خبردار شو چې مخکې مزه ګوري ابو جهل ته کنده ویستې ده. رسول الله عمر د نیمې نه راواپس شو. هلته ابو جهل چا خبر که چې حضرت رسول الله مبارک خواکاندې ته را رسېدلی خو د نیمې نه واپس شو. ابو جهل په منډه منډه د کور نه راووته او رسول الله مبارک له اواز ورکوي محمد راشه دې خو ته زما تپوس له راغلې ولې واپس شولې؟ هغه کنده د ابو جهل نه ایره وه په خپله هغه کنده کې ور پرېوت. د دې خبرې مقصد دا د زمارونو چې کله هم د یو بل مسلمان ته د کنده وویستله او په دغه کنده کې په خپله باندې ورپوځي نو چېرې هم چاته کندې دا په لاره کې مو باسې، چا د خپې مو وخی، چا د کویان مو باسي چې بل مسلمان راوغورځوي، بل مسلمان ذلیله کې الله به ګوره تاسو ذلیل او رسوا کړي.